بیانات او کلمات چې دی وشو یو درې خبرې صرف تاسو مخکې عرض کوم. یو خبره ده یقینا دا اجتماع چې وشو هغې انعقاد وشو ډېر ملګري داسې وي چې هغه په پرده باندې نه وي. الله تبارک وتعالی هغې ته دا قوت او طاقت ورکړي چې دا انعقاد وکړي، دا ذمهواري والي، دا ساوند چې کوم دی تاجران دا ټول دې ته د اخلاص چې کوم دی دعا کوي الله دې له لوی اجر عظیم چې کوم دی دا ورته ورکړي. محترمه د قرآن فضایل دار چې کوم دی نه وشو د قرآن دا خلک دا نه دی پوهه دا غیر په قرآن کې د نور کتابونو تحفظ دی، د دې پکې عظمت او شرافت دی، د دې د انبیاو چا باندې چې عقیده چې دینو دی لري اگر چې دا ارث منسوخ دی که دغه د عیسی علیه السلام نوم دا مسلمانان خپل اولاد تک دی فخر پک دی، چې دغه د موسی نوم خپل اولاد تک دی، مریم چې کوم دا نوم دی دی باندې خپل فخر او عظمت چې دینو دا کوي، لیکن د دې په عقل باندې پردې دي. بعض مرګري څنګه چې معنا ویل چې دې په ځل کې راشي دا بازار بند شي احتجاج چې دینو دا وشي د دې څه دی د دې قدم په قدم یو ربط دی د دې ځای نه د کلي نه مردان نه د اسلام آباد نه حتی چې په ټوله عالمي نړۍ کې د OIC کانفرنس په ټولو باندې چې کوم دی انشاءالله العزیز د دې دباو د اجتماع چې دی نو دا پروت دی زموږ دا راغونډېدل او دا ودرېدل چې کوم دی صحابس نه دي. الله تبارک وتعالی دې په هر په قدم باندې به موږ ته اجر دا به چې کوم دی راکوي. لیکن یو خبرې د ذهن دی تاسو ته بعضې د انتظامي مرګو د غاړې چې کوم دی د اطلاع راغلي که نه راغلي یو خبره د فکر او د سوچ چې کوم دی خصوصي کوم دی دا وړ ده چې څنګه په سویډن کې دا عمل وشو نو په سبا ورپسې په چارسده کې په یو مسجد کې چې کوم دی دا عمل وشو بیا حافظان وغیره ناستو یو عجیبه نتیجه ده دا چې کوم دی راوسته چې دا د تقریبکارۍ د دهشتګردۍ یو نوې لهر یو نوې طریقه د ایجاد هم چې کوم دی دا کېدی شي. په لحاظه دا یو درخواست هم دی چې د خپل مسجدونو احتیاط او خیال چې کوم دی هم دا وساتلی شي. اسې نه چې دلته کې کوم دی نو د عمل څوک وکړي او د هغې به دا یو سوچ وي چې یو انتشار یو فساد یو دنګ یو هله ګوله دا چې کوم دی دا جوړه شي. نو د خپل مسجدونو خصوصا د احتیاط دا هم چې کوم دی زیات چې کوم دی دا پکار دی. او بل د دعاګانو چې کوم دی درخواست دی چې الله چې کوم دی زموږ په یو صف اتفاق او اتحاد چې کوم دی نصیبه وګرځوي او چې کله هلې ځلې کله د اسلامي نړۍ کې دا چې کوم دی راغلي نو خلکو ارڅ پرېښي دي خپل جان او مال قربانۍ لپاره دا چې کوم دی پیش کړي. الله دې تاسو په راتلو باندې لوی اجر عظیم چې کوم دی درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على